أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. ډیرو زیاتو خوږو عزتمندو پرون رئیستا مونږ دا کوم آیتونه چې د هغې ترجمه او تفسیر بیانو په دې کې د منافقانو بحث روانو د هغې تفصیلي بحث پرون مونږه د خپل وس مطابق هغه کړی او مونږ دا ویلو چې تقریبا دا 13 آیاتونه دي چې په دې کې د منافقانو تذکره ده. دلته چې دا کوم آیتونه دي دا هم د منافقانو په باره کې دي او هغه دا دي چې الله رب العالمین فرمایي چې د دې منافقانو یو علامت دا دی چې دیو ته کله وویل شي چې تاسو په ځمکه کې فساد مه کوئ نو دیو د خپل کار ته د خپل فساد ته دیو اصلاح وایي چې نه موږ خو اصلاح کوو موږ چېرته فساد کوو. نو الله فرمایي چې وإذا قیل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون موږ خو اصلاح کوونکي یو. فساد څه ته ویلی کېږي؟ نو فساد د امام سدي رحمه الله چې دا مفسر دی هغه وایي فساد هو الکفر والعمل بالمعصیه. فساد چې کوم دی نو دا کفر ته ویلی کېږي او د ګناه کار ته ویلی کېږي. نو دې منافقانو به چې کوم ګناه کا او کوم د کفر کارونه به کول چې چا به ورته ویل که دا کار ولي کې وایي نه موږ خو مصلحین یو موږ چېرته د فساد کار کوو. او بیا ابن جریر رحمه الله لیکلي چې فاهل النفاق مفسدون فی الارض بمعصیتهم فیها ربهم. چې دا منافقان چې کوم دي دا ټول منافقان نو دیو فساد کوونکي دي په ځمکه کې او هغه فساد څه شی دی چې هغه په ځمکه کې د رب نافرماني ده معصیت د رب دی دقې ته ویل کېږي فساد. او د دیو د فساد مصداقات بیا مفسرینو لیکلي چې دې مصداقات څه شی او دوی به څه فسادونه کول په ځمکه کې. نو یو کار د دیو دا چې دیو تعویق الناس عن الایمان خلک به د ایمان نه منع کول. په خپله خو په ظاهر کې ایمان راوړی و که نه موږ پرون ذکر کړي چې په ظاهره باندې به ښه منځونه هم کول زکاتونه به هم ورکول حجونه به هم کول د نبي علیه السلام سره په اول صف کې مو ولاړو خو پټ به یې چل کاو خلک به د ایمان نه منع کاوه. وایي مړی موږ خو هسې راغلي دا پیغمبر هم لیده چې دا څنګه پیغمبر دی خو موږ چې وکاتو نو داسې موږ پکې څه حق ونه لیده ښه به حق لیدلی خو بیا نه موږ پکې څه حق ونه لیده خوله به یې تروه کړه وه ده. نو یو کار به دا کو چې خلک به د ایمان نه منع کاو. او دویم کار د دې منافقانو دا و چې تهیج الحروب والفتن په خلکو کې به جنګونه او جګړې ور جوړولې خلک به جګړه ور سره منافقانو بل کاردار چې خلک به جګړه ورولي او بل کار به دا کوي چې افشاء سر المسلمین د مسلمانانو چې کوم د راز خبرې وي نو چونکې دا خو بظاهر باندې مسلمانان د مسلمان په مجلس کې به کېناستو نو رسول الله به چې کوم خبرې وکړي مؤمنانو به کومه خبرې وکړي نو دوی به د هغې افشا کول هغه رازونه به ښکاره کول کفارو ته چې نن پیغمبر دا ووایي نن صحابه دا خبره وکړه مؤمنانو ستاسو خلاف دا سازش جوړ کړو دا چلی وکړو هغه چلی وکړو نو د مؤمنانو رازونه به پاش کول. نو دې ته هم نه ویل د الله چې ورته فساد ویل نو یو فساد د دیو دا و. او بل فساد د دیو اغراء الکافرین علی المسلمین کافران په مسلمانانو باندې ورتېزول کافر لمسول چې ګوره لکه دا مؤمنانو د اسلام دا ګوره د دنیا د امن لپاره ډېره لوی خطره ده. نن سبا چې دا امریکا چې ځان ته سوپر پاور وایي که نه هغه وایي چې لکه اسلام
د دنیا لپاره ګوره ډېر خطرناک څیز دی. مسلمان ډېر لوی دهشتګرد دی او د دې په دې کتاب کې دا خبره لیکله چې بس که چا غلا وکړو نو لاس یې کټ کوئ او که چا زنا وکړو نو قتلوئ یا رجم کوئ. خو دا پکې نه وه چې دا ډېر د امن مذهب دی او دا خلکو له امن ورکوي. دا د دې لپاره کوي چې د دې په وجه باندې امن راشي. دا خبر نه کوي هغه الټا هغه غلط سایډ د هغې په ذهن کې چې کم دی نو هغه خلکو ته پیش کوي، په غلط رنګ کې پیش کوي. دا منافقانو د پخواني نه دا عمل دی چې کفار په اسلام باندې په مسلمانانو باندې کفار ورتېزول، تیره کول مسلمانانو ته. او بل القاء الشبهتی، د مسلمانانو کوم چې ساده لوح مسلمانانو د هغې په زړونو کې شبهات او شکونه ورچول. چې مړه مثلا پرون تذکره شوه که نه چې هغه منافقانو وایي نبي علیه السلام دا څنګه خبرې کوي چې زه اسمان ته وختم په یوه شپه کې او هلته مې د الله رب العالمین دیدار وکړ، هلته مې الاو شوم، اوس دا احکام یې راته راکړو او په دې اووه اسمانونو باندې وګرځېدم او بیا په دې یوه شپه کې بېرته بیت المقدس ته او بیت المقدس نه بېرته رالم. دا څنګه کیف دا عقل مني؟ نو ساده لوح مسلمانانو په زړونو کې به شکونه ورچول. او د منافق یو عمل دا دی چې دا به د اسلام خلاف د خلکو په زړونو کې شکونه ورچوي، خلک به شکي کوي. لکه نن سبا به سوشل میډیا باندې موږ ته راځي ځینې خلک داسې دي چې هغه ځان ته غټ غټ سکالران وایي، خو د اسلام خلاف خلک ډېر په خوږه ژبه باندې هغه د اسلام خلاف خلک وبراوي، د منکر حدیث ته جوړوي، د حدیث منکر ته جوړوي. لکه دا حدیث مړه د حدیث وایي څه حیثیت دی؟ دا خو څو کاله وروسته د نبي علیه السلام نه لیکلی شوي دي، نو پته ولې چې دې څه حیثیت نشته دی. دا د منافقانو عمل دی، د پخواني نه تر اوسه پورې را روان دی. ولهذا دا د دې مصداقاتو الله دقې ته فساد ویلی دی. ابوالعالیه نه نقل دی چې هغه وایي چې فساد دې ته ویلی کېږي چې من عصى الله فی الارض وامر بمعصیة الله فقد افسد فی الارض. چا چې د الله رب العالمین نافرماني وکړه په ځمکه کې او نور خلکو ته د ګناه ترغیب ورکو، حکم یې ورکو، دغه کسانو په ځمکه کې فساد وکړه. دغې ته فساد وایي ځکه چې لأن صلاح الارض والسماء بالدعاء، ځکه چې د اسمان او د ځمکې صلاح او د دې صحیحوالی او د دې روغوالی او د سلامتیا چې کوم نن دا د الله رب العالمین په اطاعت کې ده. کله چې دا خلک د الله رب العالمین اطاعت کوي، د پیغمبر تابعداري کوي، نو دا ځمکه به هم جوړی، دا به سالمه وي، دا به روغه وي، د اسمان به هم روغ وي، دا په موږ باندې رحمت راوړي او د ځمکې نه الله رب العالمین د خپل نعمتونه موږ ته رازرغونوي. خو چې کله په دې دنیا کې فساد شروع شي، د الله نه فرمانی شروع شي او دغه منافقانو عمل شروع شي، نو بیا به د اسمان نه کله کاڼي راغورځي، کله به ګلی کېږي، کله به په داسې وخت کې باران کېږي چې وخت کې به ضرورت نه وي، کله به د باران ضرورت وي خو په وخت کې به باران نه کېږي. ځمکه به چې زموږ نه کوم فصل ضرورت دی هغه فصل به موږ له نه راکوي. دا په څه وجه باندې؟ دا زموږ او ستاسو د ګناهونو په وجه باندې. نو منافقانو فساد دغه و چې دوی په دې دنیا کې دا خلک د اسلام خلاف را پاڅولو، د اسلام خلاف دا خلک جنګول، د اسلام خلاف چې د اسلام ختم کی. د دې وجه نه الله رب العالمین فرمایي چې د منافقانو علامت دا دی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ کله چې وویل شي دیو ته لا تفسدوا تاسو فساد مکوئ فی الارض په ځمکه کې، قالو نو دی وایي انما نحن یقینا منګه خو مصلحون، منګه خو اصلاح کوونکي یو، منګه خو صلح راوستونکي یو. څنګه صلح راوستونکي یو؟ نو د ابن عباس رضی الله تعالی عنه نه نقل چې دی وایي چې انما نريد الاصلاح بین الفریقین من اليهود من المؤمنین و اهل الكتاب، چې منګه دا غواړو چې مابین اهل کتاب او د مؤمنانو کې منګه صلح وکړو. اهل کتاب او مؤمنانو بل ته نږدې شي. که تاسو نن هم خیال کړی به د سوشل میډیا باندې یو لویه غوغا جوړه ده که نه، دا کوم چې جدید سکالران ځان ته وایي، هغه وایي چې هلکه د ادیان چې کوم دی نو وحدت ادیان پکار دی، د ادیان یو کول پکار دي، یهودیت او نصرانیت او هندومت او بودمت او اسلام او دا ټول یو بل ته نږدې کول پکار دي، جوړښت راوستل پکار دي، اتحاد پکار دی. نو دوی به هم دا خبره کوله. دی منافقانو علامت دی، وایي موږ د اسلام او د یهود او نصارا یو بل ته رانږدې کول غواړو، په دنیا کې موږ انتشار نه غواړو. نو که ته د اسلام چې کوم دی نو اسلام که د اسلام ته څوک راتلل غواړي، خو دا خو حق مذهب دی. قرآن الله رب العالمین اخره کتاب را لېږلی ان الدین عند الله الاسلام،
يهودیت او نصرانیت او هندومت اخو دینونه دین اخو حق دینونه دین الله غرب هغه ته ساق دین ویل نه ده نو ته څنګه پادیانو کې شماره او دغه منافقانو علامت ده ګوردا هو يهود ته بزان نه نږدې کې ډېر پاره ته هغه ته بدې وګنخ کته کې چې ته چیر زمانه يهود خوشاله شي زګستانه بده نه خوشاليږي په دې خوشاليږي ولن ترضى عنك اليهود ولن النصارى حتى تتبع ملتهم ستانه يهود او نصارا ګره نه خوشاليږي تر دې پوری چې تر هغه د دین تابعداري وکي او ودو لو تدهنو فیدهنو نه خدا غواړي چې ته زما سم مفاهمت وکانو زم تاسو مفاهمت وکم لګو غوښ پته کا نو منګه وګخ کته کو نه نو وحدت ادیان ته ضرورت نشته زمونږ اسلام دین دی نور ادیان ته ضرورت دی همدار منافقان علامت هغه هم دا وي موږ د اهلی کتابو د مؤمنانو په مابین کې لګ وحدت را وستل غواړو نږدې کول غواړو او رسول الله تم داخله راغلی وکنه نبی علیہ السلام ته وي ابو طالب تراغه وي دا وراره دی پوهه کا کده بادشاہي غواړي چې بادشاہي ولا ورکو کده چرته خسته جنې سره نکاح کول غواړي داغه سره نکاح وکړو کمال ته ضرورت مال به ولا ورکو که زمو بادشاہ جوړېدل غواړي بادشاہ به کو که سرداری کول غواړي نو د دن علاوه موږ هیڅ فیصله نه کوو دا لګ زمو سره گزاره او زمو په بوتانو په خبرې نه کوي ابو طالب رسول الله راوته وراره د شلو کې د خلک راغلي او ډیر زیات غوسه دي لا گزاره وکا هغه ته تر وګدا خلک مې په یو لاس کې نور کې دي او په بل لاس کې مې سپوږمۍ او د ټوله دنیا کې دي خو زه خپل حق دین نه واپس کېږم نه کته مې سپورټ کې ټیک را ورنځه بزما او چې کله روان شو ابو طالب بیا بیرته راوخته وراره هغه د اشعار ویل چې لای والله لا يصل اليك بجمعهم حتى وسد في التراب دفينا بولت صلی الله علیه وسلم ایمان په نور راول خو هغه سپورټ به ډیر کاو ودا منافقان دا کافران تا اس قسم ضرر نشه رسوله ترڅو پورې چې په ځمکه کې خښ شوی نه ما او خراته پته ده انی لعالم دین محمد من خیر ادیان البریه دینا خراته پته ده چې ستاسو دین چې کوم دی په دنیا کې ټول نه بهترین دین دی خو ولې به ایمان نه راوړم ولولا الملامه من حذار مثبت لوجدتني سمحا بذاك مبینا کچر تر مکه د جنکو ماته پیغورن دی نه راکوله پیغور نه ته نه راکوله چې دا ابو طالب خو د جهنم نه وېرید نو ما بنن پتا ایمان راوړل نو دغه مفاهمت خو پیغمبر اسلام تم پیښ هغه په مفاهمت او کبر دین کې لاګ او غخ کته کا مونږ بس تاسو هم گزاره کو صبرته نه وایو نو دې منافقان هم دا خبره کوله چې کله به ته وایې چې فساد مکوئ نو دیو به وایې چې انما نحن یقینا منګه خو مصلحون منګه اصلاح کوونکي یو موږ په مابین مومنانو د اهلی کتابو کې اصلاح کوو صلح راولو نو الله رب العالمین ته جواب کوي چې الا خبردار پیغمبران انهم یقینا دیو هم المفسدون دی فسادیان دی فساد کې بدز مکه کې ولکن لا یشعرون لیکن دی پویږي نه په خپل فساد باندې نو منافق بل علامت د الله ذکر کو چې خپل د فساد کار ته صلح وای او بل کار به کې دا ده چې دا فساد کوي خو به دې پوهېږم نه چې زه فساد کوم جهل مرکب چې ورته ویلی کېږي یو سړی به خبر باندې نه پوهېږي سړی پوهېږي هلکه دا کار دی غلط دی نو هغه وایي ټیک دی یار بس مهرباني شکریه چې تا ما ته خبره وکړه زه دې پوهه کړم ما ورته خیال نه او یو داسې چې هغه غلطي کوي ته ورته په ګوته کېم خو خپله غلطي هم نه مني په دې هم نه پوهېږي چې زه غلط یم نو دې ته ویلی کېږي جهل مرکب دا جاهلان مرکب وو په دې خبره نه پوهېده چې دا کار مونږ غلط کو خپل د فساد کار ته صلح ویله واذا قیل لهم او کله چې وویله شي دې منافقانو ته آمنو ایمان راوړئ کما آمن الناس لکه څنګه چې ایمان راوړلی د خلکو نه د الناس نه مراد علما فرمایي چې دې نه صحابه مراد دي ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې هم جميع الصحابه الناس نه مراد صحابه مراد دي چې کله به دې منافقان ته چا ووایي ورته خلکو به شانتي ایمان راوړی صحابه په شان څنګه چې دی ایمان راوړی نو دا ورته ځکه ویل چې داسې خو ته نه شو ویلی مطلق ورته چې ایمان راوړی ځکه داسې ورته ویل خو چې مونږ خو ایمان راوړلی په ظاهره ما خو لیدل نه چې ایمان راوړی مؤمنان خو په ظاهره باندې خو هغه ورته معیار د ایمان پیش کوي چې څنګه ایمان راوړی داسې ایمان راوړی لکه د صحابو چې ایمان راوړلی د زړه نه مؤمنان دي او په ژبه اقرار هم کوي او عمل هم د مؤمنانو د داسې ایمان راوړی د صحابو په شانتي ایمان راوړی
او دیو ته چې کله به داسې وویلی شو نو دیو به قالو دیو به انؤمنو آیا موږ ایمان راوړو کما آمن السفهاء لکه څنګه چې ایمان راوړلی دی بیوقوفانو نعوذ بالله صحابو ته بیوقوفان ویل. ګوره الله رب العالمین دلته د صحابو ایمان زموږ لپاره معیار وګرځاو. دلته علما یو بحث کوي هغه یو علمي بحث دی. بهرحال هسې اشارتن به تاسو ووایم چې صحابه معیار حق دي که نه دي. معیار دې ته ویلی کېږي معنی دا ده چې ګوره دا ورځ چې کوم دی دا د روژې لپاره معیار دی. نو که دا ورځ غټېده نو روژه به ورسه غټېږي، که دا ورځ وړوکې کېده نو روژه به ورسه وړه کېږي، ځکه د ورځ سره تعلق دی. نو آیا صحابه چې کوم دی دا معیار د حق دی که نه دی؟ نو دې کې دوه خبرې دي. یو چې کوم دی نو حق دی، دویم چې کوم دی نو اعمال د صحابو دي. حق چې کوم دی نو دا د صحابو په اعمالو کې راګیر دی. یعنی چې څومره حق خبرې دي څومره حق اعمال دي دا ټولو صحابو کړي دي. صحابو کې دا حق راګیر دی. یعنی حق داسې نشته چې صحابو په هغې باندې عمل نه دی کړی، یا پې ټولو صحابو کړی یا پې بعضو صحابو کړی، خو خامخا حق چې دی نو د حق داسې جز به نه پاتې شوی چې صحابو کې به هېچا په هغې عمل نه کړی. په دغه معنی باندې صحابه معیاري حق دي. پاتې شه د صحابو ځان له عمل، نو هغه په هغه معنی باندې معیار بیا نه دی. معنی دا چې ګوره صحابه خو انسانانو، معصومن الخطا خو نو بحیثیت انسان به تقاضای بشریت د هغې نه م ګناهونو خطایان لغزشونه شوي. لکه معیز اسلمي رضی الله تعالی عنه نه زنا شو او راغلی رسول الله ته ما صفا کا او بیا توبه ویسته، الله صفا کا، الله ورته معافي کړله، بیا عظیم صحابي دی، خو خطا دې شو خو دغه شانتې غامدیه زنانه د هغې نه زنا شو، یو بله زنانه د غلا یې کړوه صحابیه ده، خو توبه یې ایستل، الله ورته معافي کړله، الله معاف کړي. نو لهذا د صحابو باره کې به دغه چې کوم اعمال دي نو هغه بیا زموږ لپاره معیار نه دی چې د هغې ګناه موږ راوړو چې نه صحابي دا ګناه کړی نو اوس به زه هم دا ګناه کوم. نه، هغه الله معاف کړي، د هغې ګناهونه به موږ نه شمارو، ګناهونه به ذکر کوو نه، خو انسان و ګناه ترې شوی و، معصومن الخطا نه و د پیغمبرانو په شانتې. یا صحابانو اجتهادي غلطیانې شوې، اجتهاد یې کړی. ګوره اجتهاد کې مسله دا ده چې یو سړی د هغه اجتهاد وکړو په یو مسله کې، نو که دا حق ته ورسېد د ده لپاره دوه اجرونه دي، خو که حق ته ونه رسېد نو بیا مو ته الله رب العالمین یو اجر ورکوي. لکه عمر رضی الله تعالی عنه به وایي چې جنوب سړی چې کوم دی دا تیمم نشي کولی، په تیمم باندې نه صفا کېږي، دا د هغه اجتهادي مسله وه. نو دا هم د جمهور علماو د جمهور صحابو دا رایه دی چې جنوب سړی چې کوم دی څنګه چې عام بې اودسۍ له جنابت د تیمم کېدی شي، دغه شان جنابت نه هم تیمم کېدی شي، خو دا د عمر رضی الله عنه اجتهاد و. دغه شان د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه اجتهادي مسله دا وه، د هغه اجتهاد دا و چې معوذتین اخري چې دوه صورتونه انداره قرآن حصه ویل نه، دا په قرآن کې نه لیکئ، دا د هغه اجتهاد و. اوس موږ لازم نه دی چې په دې کې موږ د عمر رضی الله عنه په دغه خبره کې خامخا تابعداري وکړو چې نه جنوب سړی چې کوم دا تیمم نشي کولی، ځکه نور صحابه ټول په دې خبره متفق دي چې کولی شي. یا د ابن مسعود رضی الله عنه په دغه خبره کې موږ اطاعت وکړو چې معوذتین صورتونه چې کوم دي دا قرآن حصه نه ده، نه د هغه اجتهادي غلطي وه. لہذا حق چې کوم دی دا په صحابو کې راګیر دی، داسې حق د حق داسې جز نشته چې صحابو په هغې باندې عمل نه دی کړی. انفرادي عمل چې کوم دی نو صحابو نه خطایانې شو دي. البته ما تا ته حکم دا دی چې صحابو پسې به موږ کنځل نه کوو، صحابو پسې به بدې ردې نه وایو، د صحابو ګناهونه به موږ نه شمېرو. ځکه علامه ابن قیم رحمه الله فرمایي چې مثل اصحاب محمد مثل العین، چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابو مثال د سترګې دی. ودواء العین الا یمسها، او د سترګې علاج دار چې دا به مګې نه ګورې ښه، دا به کې علاج هم شه چې د سترګې علاج دار چې دا به مګې نه، ځکه چې سترګه ډېره مګې که هم دا بیا سره کېږي خرابېږي، کله چې دی کې څه شی وملګي دا نیغه نیغه لګي او غلی دې لږ ساعت کې دا بیا ښه کېږي. نو ابن قیم رحمه الله چې صحابو مثال له سترګې دی، او د سترګې علاج او دوا دار چې دا به مګې ډېره نه. نو که صحابو نه کومه خطایانې شو دي نو ما او تا به هغه نه ذکر کوو، ځکه دا خو زموږ استاد لپاره سند دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دین چې کوم دی دا صحابو موږ ته را رسول دی، هغه عظیم خلق دو، هغه داسې و لکه ستوري په دې اسمان کې. نو لهذا کوم خلک چې صحابو ته کنځل کوي، دې ظالمانو منافقانو
د صحابه مبارک ویلو چې کما من السفهاء د سفهاء بیوقفان نعوذ بالله من ذلک، نو دا ظالمانو، دا گمراهانو او منافقانو، دا جهنميان دي. نن سبا ځنې خلک شیگان صاحبان چې کوم دي نو هغه ځنې صحابو ته کنزل کوي، بد ردي وایي عایشه رضی الله تعالی عنها ته، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته، عمر رضی الله تعالی عنہ ته، صحابو ته بد ردي وایي. لہذا دغه خلک چې کوم دي دا منافقان دي او دا د خلکو په صف کې ولاړ خلک دي، دا دین دشمنان دي، کم خلک چې صحابو ته کنزل کوي. لہذا صحابه چې کوم دي دا زما استا هغه دین سند ده. نو دې منافقانو بل عمل دا ده چې وإذا قیل لهم، کله چې ویل شي دیو ته آمنو ایمان راوړئ، کما آمن الناس، لکه څنګه چې ایمان راوړل دي نورو خلکو یعنی صحابو، قالو دا منافقانو به وی انؤمنو چې موږ ایمان راوړو، کما آمن السفهاء، لکه څنګه چې ایمان راوړل دي بیوقفانو، نعوذ بالله من ذلک، د صحابو مبارک به وی. خدا به ګوره پټ ویل خالص ښکاره به که نبی علیہ السلام په مخ کې ویلو نو مسلمانانو په وخت کې قوت کې دا خبرې به پټې کولې. لکه عبدالله ابن ابی ابن سلول یو لوی منافق دی چې کله د بني مستلق د جنگ نه راته او دی وایي چې که موږ مدینې ته لاړو نو لیخرجن الاعز منها الاذل، موږ را عزتمن خلک به دا ذلیل خلک د مدینې نه وباسو. صحابه ویل او زید رضی الله عنه راغی رسول الله ته، یا رسول الله دی منافق دی چې خبره وکړه. نبی علیہ السلام راوغته تا رښتیا دي سی ویلي؟ هغه زماري په خدای قسم وای زید خو دروغ وای، ما چرته دي سی ویلي؟ او نبی علیہ الصلوۃ والسلام زید رضی الله عنه ته دې سم کوا. بیا الله رب العالمین سورته منافقین نازل کړ، زید رضی الله عنه صفائی بیان کړ چې دا خبره صحیح کوي، دا منافق دروغ وای. نو دیو به خبري پښې شا کولې، دې نه چې مخامخ به دا خبري کولې، په ظاهر خو ځان ته مؤمنان ویل. الا خبردار، انهم یقینا دا منافقان هم السفهاء، هم دیو بیوقفان دي، ولکن لا يعلمون، لیکن دیو په خپل بیوقفۍ باندې پوهیږي نه. ګور الله رب العالمین د خپل اولیاء او د خپل دوستانو جواب وکړو. دیو صحابه ته منافق صاحب بیوقفان وې، الله تی جواب وکړو بیوقفان خو تاسو خو بیوقف خلک خو تاسو کې عقل نشته. الله رب العالمین اعلان کې بل ځای کې چې کم خلک زما د اولیاء سره زما د دوستانو سره جنگ کوي نو زه هغه سره د جنگ اعلان کوم. نو صحابه خدای الله دوستانو، لہذا د صحابه مبارک دي چې خبرې کول د منافقانو علامت ده. دی په وخت کې به صحابه بس دا خبرې کولې، اوس هم داغي جانشینان موجود دي صحابه بس خبرې کوي. دوباره وتوکش هو اذا قیل لهم، کله چې ویل شي دی منافقانو ته لا تفسدو، تاسو فساد مکوئ، فی الارض پر ازمکه کی، قالو نو دیو بویل انما یقینا نحنو منگا مصلحون، منگا خو اصلاح راوستون کیو، صلح کون کیو په مابین اهل کتاب د مؤمنانو کی. الا خبردار، انهم یقینا دیو هم المفسدون، دیو فساد کون کی دی، ولکن لا شعورون، لیکن دیو شعور نلری پوهیږي نه. وإذا قیل لهم، او کله چې ویل شي دیو ته آمنو ایمان راوړئ، کما آمن الناس، لکه څنګه چې ایمان راوړل دي نورو خلکو یعنی صحابو، قالو دیو بویل انؤمنو، آیا موږ ایمان راوړو، کما آمن السفهاء، لکه څنګه چې ایمان راوړل دي بیوقفانو. الا خبردار، انهم یقینا دا منافقان هم السفهاء، هم دیو بیوقفان دي، ولکن لا يعلمون، لیکن دیو په خپل حماقت او بیوقوفۍ باندې نه پوهیږي.